دا ملګری تپوس کوي چې د مازیګر او د ماسخوتن نه مخکې چې کوم څلور رکعاته سنت غیر مؤکده دي نو یې موږ اورېدلي دي چې دې کې لومبنۍ قاعده کې به درود شریف او دعا ویلی شي. نو د دې باره کې موږ ته وضاحت وکړي. نو جواب دا دی چې یو د مازیګر نه مخکې او د ماسخوتن نه مخکې سنت دي، دې ته سنت غیر مؤکد ویلی شي، او یو د ماسپخین نه مخکې سنت دی، دې ته سنت مؤکده ویلی شي. نو چې کوم سنت مؤکده دي نو د دې کول لازم دي، او کوي نکړه انو بیا به د ګناهګار وي. او چې کوم سنت غیر مؤکده دي د مازیګر او د ماسخوتن نه مخکې نو د دې کول بهتر دي، او کوي نکړه نو ګناهګار نه دی. یو فرق دې دوانو کې دا شو. او دویم فرق دا دی چې دا د سنت مؤکده دا یو مشماریږي، نو په دې کې دویم رکعت کې به صرف التحیات وي. او چې کوم سنت غیر مؤکده دي د مازیګر او د ماسخوتن نه مخکې نو دې کې هر دو رکعتونه دا جدا حسابيږي. نو دې به دویم رکعت باندې چې کینی نو التحیات به وي، درود شریف به وي، او دعا به وي، او چې دریم رکعت تپاسی نو ثنا به وي. نو تاسو چې کوم خبره اوریدې ده دا صحیح ده جی.